अल्लाह पाक द असहाब फील वाक़या बयान करे दा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाक़या दावा च द यमन गवर्नर और दागनुमो अब्राहा और दा अब्राहा चो दा ईसाई मजहब दो यमन के खल्को न तपोसो को दा खलक चे मके माजमे तजी और पदग मक्का की चकमा यौ कोटा दा दकानो जोड़ा शवे और ददी नुम दे काबा दा खलक चे दे काबे तलारशी और तिना गेर शाफिर तावीगी ददे मनशात सदा खल्को वर्तवी चे ददे मनशा दादा चे देना चे सड़े ताव राताउशी न दसड़ी हजुश और दे के दुमरा अजर दे और दुमरा सवाब दे और दादी दा अब्राहा गवर्नर अगर ऐलानों को चिता सुफावरन यो कोटा जोड़ा कर और डेर आला जोड़ा कर कोटा जोड़ा शुआ गिलाफे पे दपास उगड़ो लो और ऐलान हो का पटोल यमन के जिद्दीन पस बसोक मके तनजी आगा काबा चिकम अप मक्का के दा मां वर्ता जोड़ा कर दलता और बदलता राजी देना तावे गई और सवाब की खलक मजबूर द हाकिम हुक्म दे खलक बतलाओ आगे कोटे ना बगैर चापेर तावे दा द मके माजमे यो सड़े यमन ततले आगे चौकत चिदा काबा चिदा दा खुदाए पर हुक्म जोड़ा शवे और ददी ताइन दा आगा उरजी न शवे दे चिकम उरजी बांधे खुदाए पाक दाजमा का पैदा कोला नुदी काबे ना जरगुना काला पेरियानो तवाफ करे ब्यादे काबे ना जरगुना काला यौ लक सलीरी जरा पैगंबरानो तवाफ करे ब्यादे काबे ना लकुना काला मलेको तवाफ करे उस मुंग को चरता उमर की यो जल्लार शो हज के तिना यो सो जला तवाफ को नुचे दल तराशु अजी से अबशु ब्या का पराना और असखर पटाइन को अजी से भी बलाय और कई रस दासमान ना अविया जरा मलेके राकुजीगी और ददी बैतुल्लाह शरीफ ना तवाफ कई ब्यासी और अरा रस अविया जरा मलेके मदीना मुनव्वरा के रा नाजिलेगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा अक़दस तवलारी भी और सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वही 24 घंटे ब्यालारिश चालारिश नूर अविया जरा राशि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह वाई चिन्नन चिकम मलेके राशि और दरूद वही पर रोज़ा अक़दस बांधे और तवाफ की द बैतुल्लाह ददे मलेको नंबर बबिया तर क़यामत अपोरे न राजी द अल्लाह पनीज बांधे द मलाइको तुमरा अजीम मखलूक दे
چې د کله نه کعبه پیدا ده نو روزانه ور سره دا چل کی، او چې د کومې ورځې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن شوی دی نو د هغه د قبر سره روزانه دا چل کیږي. نو 1400 کاله وشو چې هره ورځ او یا زره ملایکې راځي او بیا ځي او تر قیامته به بیا نمبر نه راځي. د دې اندازه لګوئ چې دا الله په نس باندې څومره عظیم مخلوق دی چې هغه د انساني عقل پشمار کې نه راځي. الله په خپل وی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. الله سره د غیب داسې خزانې دي چې دا غي علم خدای وی سوا زمانه بل چاته نشته. څوک په خبر اوس په دې تاسو څه پوهیږئ چې دا ځمکې اوه طبقه دي او هر یو طبق د یو بل نه 1500 کاله لري دی، لکه څنګه چې دې ځمکې نه اسمان لري دی داسې د دې اول ځمکې نه دویمه ځمکه بیا دومره لري ده لکه دې ځای نه چې د اسمان لري. هغې لاندې بیا هغه بله ځمکه دومره لري ده، هغې لاندې بیا بله ځمکه دومره لري ده، هغې لاندې بیا بله ځمکه دومره لري. او بیا په هر یو طبق باندې دغسې مخلوق آباد دی لکه مونږ چې د دې اولې ځمکې د پاسه آباد، داسې بني آدم هلته آباد، داسې اسمان، داسې ستوري، داسې نور، داسې سپوږمۍ هلته هم دي لکه چې څنګه دلته. بیا دا اول اسمان 9 کروڑه څه د 9 لکه څه د پاسه میله دې ځمکې نه لرې دی دا انور، هغې د پاسه بیا دا اسمان لرې دی. علما لیکي چې څومره د دې ځمکې نه دا اسمان لرې دی داسې د دې اول اسمان نه بیا دویم اسمان دومره لرې دی، داسې د هغې نه بیا هغه بل داسې بیا اووم اسمان د پاسه کرسی او ځای دی، کرسی د پاسه بیا لوح قلم دی، لوح قلم د پاسه بیا عرش دی، عرش بیا دومره لرې دی د هغې نه لکه دې ځای نه چې د اسمانونه پار کې او بیا عرش ته رسي. دا عزیزانو سوچ هغه مکی ته ورغی چې دا کعبه چې کومه د خدای په حکم جوړه شوې ده او دې ابرها د دې په مقابله کې په یمن کې اسی کوټې باندې کعبه نامه کې والله کې پرېږدم ورته تاوېده را تاوېده. خو یو ورځ د دې کعبې هغه څوکیداران چېرته اوده وو، بدی ورننوتی دی او پکې اودس ماتی کړی. سهار چا څوکیداران راغلي دي چې ګوري دننه اودس ماتی پروت. ابرهه ته اطلاع لاړه چې جی هغه ستا په کوټه کې خو چا داسې چل کړی. هغه تمام سی آی ډي او انټلیجنس والا راوغوښته، ورته یې په 2 ورځو کې سړی پیدا کړي چې دا کړي چا کینې ټول پانسي کوم او وجنه. سی آی ډي والاو په 2 ورځو کې سړی را پیدا کو دغه مکی او گورنر ته پیش کو چې صاحب دې سړي کړي. ورتل داولی ویلی خبره دادا چې هغه زما د خدای کعبه چې ده هغې ته چې څوک هسې په کاږه نظر وګوري نو سر ترې غوڅ شي او په دې کوټه باندې تا کعبه نامه ایښې ده. نو ما دا تجربه کوله چې راشه متیازې پکې وکړه چې دې کې څه برکت شته که نشته.
خو ابراهه دا کعبه نوم ته لری کا ما په کې او دسمات حکم په ما څه چلو ولته د کوم ځای ول زه د مکه معظمه ول خاوه ول زه تا ته سنوي خو ستاد د مکه کعبه می جوړانه کړی نه کنا نو په خدای قسم کوي پرې کته دومره غیرتی چې د خپل وطن د کعبه بدل دی واغستو نو زم تا نه زیات غیرتی ما نو فوج تیار کو او ادیان تیار اور روان شو په مکه اٹیک کولو چې اٹیک کولو نو د مکې نه لګ لري ډیر ولا ګولاو اوس تیارې بکې په اتیانو په فوج باندې په مکه چې داوران شي د دې فوجیانو د عبد المطلب او خان ونیو چې او خان ونیو نو عبد المطلب سے ورپسې ورغه چې صاحب زما او خان ستاد فوجیانو نیولې هغه ورته وی چې سپوږ شوي زه په کعبه باندې اٹیک تراغله ما ورانو مې د دې تپوس نه کې او د خپل او خانو تپوس ترال عبد المطلب ورته سمره خپل جواب ورکړي ورته ویل او ابراها د کوم شي چې زه مالک نو زه تپوس تراغله ما او د کوم شي چې خدای مالک دی نو خدای پوهیږي او تپوس یې پوهیږي هغه سره زما څه کار د خانو مالک زما تپوس ته زرا غله او د کعبه مالک خدای دی خدای پوهیږي او تپوس یې پوهیږي ما به سره څه کار ول ورکي ول خان او خان ورکړه او د اعتلار اتیان مخکې او فوج ورپسې په کعبه چې څو وخت کې اٹیک کوي په دغه وخت کې بنی آدم نو چې کعبه احترام باقی ساتلې وي نو الله پاک دا تو تاګر کی مارغان چي دیتا ابابیل وي دې مارغانو ته حکم وکړو چراشی او دا ابراهه په دې اتیانو فوج باندې بمباری وکړي بمباری څنګه وا قطکانی واړه واړه د مارغانو دو په پنجو کې نیولې دي او یو په مخوکه کې او په د پاسه رااله داس چراله چې کانه به پیرو ګرځولو د سړی په سر به چې پریواتو نو لاندې نه به وته په غزه به مردار شي داتی په دې ملا به چې کانه را پریواتو لاندې خېټه نه به وته دومره غار به پکې جوړ کو اتی بم په ځای مردار شي چې دا بمباری شروع شو ابراهه حیران شو او تختی په یو منډه ځان خلاص بادشاہ لا ورغ څه چلو شو ما سره خدا سي چلو شو د په نوم باندې چې کم کانه هغه مارغه راوړو د مخ کې منډي والے او مارغه ورپسې تلو تاسو څه خیال دی چې قدرت کم کار تا د پاره مقدر کړی تب اخلاص چرته شي خلاص بشي داسې باور غر برابر کی ولا بد راولي چې عقل او فکر کې بدیم نه چې یا الله دا زما سوچ زور اثر وڅ او را پیښ شي ور غر برابر شي او هغه د هلاکت زیاته بده ورو مارغه لاړو پاس پروشندان کې کېناستو او ابراهه لګیا د بادشاہ ته دا قصه بیانې چې داسې اٹیک مې وکړو فوجیانو اتیانو پاس نه مارغان رااله خو چې داسې کړکای ته وکتل بادشاہ ورته وایي چې مارغان څنګه رااله او بمباری وکړه او چې داسې وکړه مارغان تناس او په مخوکه کې اکاڼې نیولې ابراهه ورته صاحب دا مارغان او چې بادشاہ مارغه ته وکړه مارغه او ټوپ کړو او په ابراهه اکاڼې راو غورځولو د بادشاہ په غېږ کې هلاک کړو قرآن کریم
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। फरमाई अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम तरा आयत नगोरे कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, संग कार उकड़ो अल्लाह स्ता दागा खावंदानो दातियान सरा, दातियानो द फौज मालिकानो सरा मा च चलो को। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, मा द दुई टोल मकर और फरेब तबाह और बर्बाद। व अरसल अलैहिम तोयरन, और में लेगल पे द पासा मारगान, मारगान में पे रहो लेगल अगे मारगान से चल को लो। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, चागा फौज और अतियाने पकाणो विश्ता और गारून है पके जोड़ और संगे विश्ता। फजअलहुम कअस्फिन माकूल, मा दागातियानो द फौज द दस शे जोड़ कर लका द गयानो पखपो के चे गया पैमाल शी, गयान चे प गया उगर से या तासु दा गोबल चलते लीदली भी चे गनम गोबल कई तासो गोरे गयान चे पे उगर सी नो अगा दुमरा दुमरा गनम ची दे दमरा दमरा बूस पातिश। नो फजअलहुम कअस्फिन माकूल, मा द माल पखपो के पैमाल शी गुंदे गया पशान तमाम फौज और तमाम हथियार दा मारगानो पर दुमरा दुमरा कानो बांधे जेर जबर कर और फनाफिक और तबाह बर्बाद में कर। जमानिदानो दा आन का बड़ा चे द चा हिफाजत अल्लाह पाक पर मारगानो करे, उस दागे हिफाजत बनी आदम उतावाला शहर बनी आदमो तदागे हिफाजत आवाला शहर दे नो अंजाम गोर ही लगे आए चिपदी मुल्क वतन के और दुनिया के मुसलमान मल्कुन चक काफिर मल्कुना गोरा जाने कम जैता और सोलो और मुसलमान मल्कुना गोरा सेवा द डकेदो तशेदो ना बगैर बलकार निश्ता। नन तमाम काफिर मल्कुना और काफिर ताकतुना अगद मुसलमान पर मुकाबला के बिल्कुल यऊ परुन बैनुल अक़वाम चिपके अक्सरियत द काफिर मल्कुनो दे द ताकत द इस्तेमाल इजाजत अमरीके तवर को जित द इराक खिलाफ पिंजुल नसरजों की कदे रास तरा न गए न द खिलाफ ताकत इस्तेमाल का उस इराक वर्ते और मुतालिबा पेश करेगा पकारदादे कि पाकिस्तान हम दागे हिमायत हो की दागे मुतालिबे पाकिस्तान दागद मुतालिबे हिमायत जकनी शिकोले च अलता द पाकिस्तान मामा चिकम दे अमेरिका दे कद द इराक हिमायतों को मामा खपकी गई अलता कर इराक वर्तवेली दी च कमान आ जाए इस कब्जा कुवैत बांधे ओकड़ा नो इसराइलों 50 काल उशु च नाजायज कब्जा पर शाम बांधे कड़ेदा और इसराइलों द मुसलमानों पर क़िबला अव्वल बांधे कब्जा करेदा जगह बैतुल मुक़द्दस दे नो इसराइलों का बैतुल मुक़द्दस कब्जा करे दे और शाम तबाह और बर्बाद करो और लकुना मुसलमाना ने मड़कड़ नो कज़ कुवैत खाली कौन नो इसराइल दे द शाम इलाका खाली की कर और द मुसलमान क़िबला अव्वल दे खाली की कर दादा इराक मुतालिबा दा जैसे कुवैत न फौज बासब और अमेरिका दे इसराइल तो हुई जितना द बैतुल मुक़द्दस और द शाम न फौज बासा
उस तमाम मुसलमान मुल्कुना द दे मुतालिबे हामियान पकार दी कर नहीं पकार नज़र खुदा को कि सऊदी अरब तख्त बख्त बरकरारी फौज वर्ता लेगम लेकिन कमो मुतालिबा च द इराक दा आगे मुतालिबे ला सोक निज़दे द अमरीकी द यारी नाराज़ी द अमरीकी वाओ रही खबर तासो पदे खबरों पोए गई ना फांसी दे मां 1917 के इसराइल यो प्लानिंग जोड़ करे दा पर रिकॉर्ड दे 1917 के चिमंगबा सऊदी अरब इराक कुवैत दुबई कतर और मिस्र पदे टोलो बमुंग कब्जा करूं और पदे बमुंग हावी की दा प्लानिंग दे इसराइलों पर 1917 की जोड़ शवे और दा प्लानिंग द पारा उस अमेरिका ला हम वाही लग्या दे जब अरब मुल्कुनो बांधे दे इसराइलो कब्जा शी और इसराइलो सारा लोहे हथियार चे दे आगा खुद पेट्रोल और द तेलो दे नो ला महाला द पेट्रोल और द कुओ तेलो बांधे बा द अमेरिके कब्जा शी नो टोल मुल्कुना बा बिया अमेरिके तब मोहताज प्लानिंग दार मुसलमान के खबर न दे मुसलमान मुल्क पदे के दे चे आला पैसे मिले के प्लाने तजवीज पेश काओ प्लाने तजवीज पेश काओ पर उन पैसे मिले के तजवीज पेश हो जे पे खबर के डमी गड़ी नो खारा हुकूमत ख्वाडे में मम्मी निवली दी नो माल चेदा निवली दी चे दफा पे चला गोले दा हो कनिवली जमानत में उशी खलासी बशी खबर अब खलास निवल देता न वही निवल देता वही लका ईरान की ईरानियान और चड्डे में उन्हीं में नो टोले ऊंचा तिकड़े और समंदर तय हो जोले सुमर डमी चे ईरान की भी टोलो ना जाजू ना डक्के और द पास ने पर समंदर रा लड़कड़े और उमर लेते ना ईरान पाक नो दलता पडमो निवो कार न कीगी दलता डमे ऊंचा की कई या हो लकुना खलक बेखजो गर्ज जगह चे खजे बद चापलारू की पदे जमाने के खजा कोल खुगरान का बेलता बद खजो रोटाई संगा पूरा के द जीना को नकरीजी बसंगा पूरा के अलता बयोराशी वही रोटाई बनवर के है बलबराशी आए है अलता तपके लाशी द खजे खख्तक गाना के और दे जन तलाक वाला द रोटाई बंदोबस्त दावर का याव द कमीना बचे न वही जे वस्ती निष्ठा कोर देवरान शा रोटाई चला वर्के दावर ता चोक न वही हो याव याव बराजई माते वेल वली मौला ये खजा अलता खजा दे पंजुश द दगे लंडर इलाज बबिया ता चोक लंडर वही वही ना खदे बदराज आगे लंडर लब बियाले खजरा वाड़े जान लब जान ला लंडरान रावाड़े मुसलमान पदे कहा पदे आजाद गिरफ्तार न पडमो नि वो कार न की नंद लाहौर इरा मंडे मा से बाकी दा द दुनिया दा अंगा बंगा खलक वाला राजी और पलाहौर के ज़िना के पलाहौर के मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह प्रोत थे और पलाहौर पस्म का ज़िनाम की पलाहौर शाही मस्जिद के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पटके मुबारक और दगिरी मुबारक के वेख्तम प्रोत थे और बागा लाहौर के ज़िनाम की दा मल्क बखावरस गोरी तासो ची शरीयत शरीयत चगे वाहेद लाहौरी रमंडो सरा बस चल का ब्याद डिस्को डांसरो दे डमो सरा बस चल का ब्या पटी के कमे डमे राजी दे डमो सारा बस चल का है शरीयत रावली शरीयत मंगम चले वही शरीयत दे रावली राबे वली स्तासवानी कबे रावली शरीयत रावस्तल खुद योले वनी पर लाश के पकार दीजिए नक्शा उगोरी तो जंगी जर्नल पशार और वही जो जंगे गई पदे
نو مې ډمره ټوله کوي او اجازونو کې سورې کې سمندر ته ووت نو مې د چا په لاس کې مې چې سورنۍ او ډولکې ولي خپې ته غوسې کوي ته وګوره چې تاسو مانه ټیکېږي که نه چا مې چې ګیره کله ولیده پوزه ته غوسه کوي تاسو خو مانه ګیره کله کوي ورشئ په ایران کې وګورئ سرکاري آرډر شوی کم نه یې ګیره کله کړه لاس ته غوس کوي اسلام خبرې مه کوئ انشاءاللہ هغه ځای هم درنه روان دی که امریکې د طاقت استعمال پې وکړو نو تاسو به د دې مسلمانانو منډې بیا ګورئ او د دوی حال به وګورئ لکه کویت په نیمه ګنټه کې کویت خالی کو او د عراق فوج پې ورننوت او قبضه یې وکړه شیخ صاحب ته ایله ځان په منډه خلاص او د کویت شیخ چې و 40 ښځې کړي 40 ښځې سم د پنځو د ګجرانو سنډاګان دا شیخان به دلته نه راتله ستا په دې صوبه سرحد کې خلک کروڑپتیان شو د عربو د شیخانو د برکت مارغه رانیسه دا ټپوسته که څه بازان او باخې یو مارغه بیرانی و یو شیخ به په 10 لکه روپیه بس دا شیخان نه دي چې دې ځای نه ماشوم پټ کي او بیا په اوښ سور کي او د هغې ریس چې کوي ماشوم پې جاري نو جړا سره اوښ منډه تیزوي د مسلمانانو بچو سره دې شیخانو دا کرتوتونه کوي نن مسلمان نوم خو پې دی که نه موږ ورسره سم تباه کېږو او غر کېږو که نن خلیج د امریکې په قبضه کې راغی نو پاکستان دې داسې شی دی لکه یو ملا تقریر کړی ویلې د پل صراط پل چې دی د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی او ټول خلک به پې تېرېږي نو مور ته تپوس وکړو بچیه دا رښتیا ده چې د دوزخ په دې ملا غوړېدلی د پل صراط پل او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی ویل مورې رښتیا خو ده ویل بچیه که خبره داسې نو ابای خو دې پکې پرېوتې واخله زه خو په دې نري پل نشم تېرېدلی نو پاکستان ابای ده چې خلیج سره څو شو ابای پکې پرېوتې واخله بیا به دا خویه مخونه چې دی درته وښیم چې دوی کوم طرف ته منډې وهي بیا د بین الاقوام ایمان هم تاسو ولیده بین الاقوام خو یو منصف اداره پکار ده چې ته د عراق خبره نه اورې او ته چې دی د طاقت استعمال اجازت امریکې ته ورکې دا خو انصاف نه دی نو زما عزیزانو دا حالت ته نن د مسلمان ملکونو هغه مزدورۍ چې کومې د پاکستانیانو هم په دې عرب ملکونو کې لګېدلې وي هغه مزدوران په یو منډه را تښتېدلي یا چې کوم هلته پاتې دي د هغې پوښتنه وکړئ چې څه حالت دی نو نن په دې اور ګډ دا ملکونه د خپل عمل او د خپل کردار د لاسه 9,000 ملین ډالر 9,000 ملین ډالر 1 ملین 10 لکۍ 9,000 ملین ډالر د یو ډالر قیمت 22-23 روپۍ دی 9,000 ملین ډالر د یوې ورځې خرج دی د امریکې په فوج باندې د سعودي عرب حساب یې کوئ په دمونو نه م واورې دا خبره 9,000 موږ له 50 لکه ریاله راکړي دي هم شکریه ادا کوو چې خیر دی څه خو یې خوله کې خاورې راواچولې نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن ټول مسلمان قوم د الله د عظیم قهر په لپیټ کې دی او د خپل عمل د لاسه تاسو خو باز نه راځئ د خپل ارامتوبونو نه دا قوم باز نه راځي د خپل شیطانت نه باز نه راځي په هیڅ ګناه صرفه نه کوي خو تماشې به د ځان انشاءالله وکئ چې په کوم طرف به تښتئ ښځې به هم کوم خامنډې وهي بچي به هم کوم خامنډې وهي او تاسو به کوم خامنډې وهي نن روس
چین، امریکا، برطانیہ، فرانس، جاپان، جرمنی، دا ټول کافر ملکونه ټول یو دي، ټول یو دي د مسلمان د ختمولو لپاره. او مسلمان بدبخت چې هغه یو نه دی، په یو کلی کې یو نه دي، په یو کلی کې، په یو صوبه کې یو نه دي، په یو وطن کې یو نه دي. مسلمان د خدای په قهر اخته دی او خدای به نور اخته کوي. په یو کور کې د دوه اتفاق نشته، یو ځان له یو د مور میړه کتلی، بل ځان له بل د مور میړه کتلی، په یو کور کې. نو خدای کارونه چې دي هغه ټول ټیک دي. کم قوم چې خپل حال په خپله بدل کړی دی، د هغې قوم حال خدای نه بدلوي. نو خلیج دې وخت کې د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ دی. که یو ګړز وشو بیا به تماشې کوئ. پرون تاسو وګورئ په کویټه کې چې کومه دماکه شوې ده، د کروڑونو روپو نقصان وشو، کروڑونو. سړي چې پکې کوم ضایع شو هغه خو پرېږده، د کروڑونو روپو نقصان شو. دا به کوم ځای نه ستا ملک پوره کوي؟ بیا د بلوچستان خو دومره خواره او سپیره صوبه ده چې څه اندازې نشته، یو دماکې سره کروڑونو روپو نقصان شو. بهرحال زمونږ نور وس کې څه نشته، خو الله پاک دی د ابرهه غوندې کار د امریکې سره وکړي. الله دې څه غیبي بمباري پې وکړي او دا امریکا دې خدای د صفای هستی نه مټاو کړي. د دې د لاسه مسلمان ملکونه تباه کېږي لګیا دی، غرقېږي لګیا دی. که په زوري د مسلمان زور د سره نشته. 43 کاله پاکستان کې تر اوسه پاکستان یو رشکم جوړه نه کړ. رشکم پاکستان یو توپ نه ده جوړه کړې، یو ټینک کې نه ده جوړ کړی. دا روټي خلاص که په صوبې کې ممبران دي په یو بل چقړې تپي، او که په قومي اسمبلی کې دي په یو بل چقړې تپي. دا د ورمړو غویان دي، دي نه خدای راستي که څه جوړ شي، خو 2-3 کاله به په دغه کې دي چې زمونږ بنداړو دا دی او زمونږ بنداړو دا دی. یو خو چې د چا چا د کمې علاقې ممبران دي او ووټونه هم وله ورکړي دي، د سړي زامن شي چې څه کار پېښ شي ورپسې ورشي. وایي دا کار دی، که عین به شای وکړه ښې لختې ځان سره یوسئ او دې غوږونو ته یې ورته ونیسئ چې ته مونږ مور له مېړه نه یې کتلی، مونږ دې له ته ممبر کړی چې دا کار به کوې، دا کار به کوې، دا کار به کوې، دا کار به کوې. یریږئ شرمېږئ چې من خدای بیړه غرقه که چې غرقه شي، تر کومه پورې به د دې خانانو نوابانو غول سټئ، دا غوږونه پېش نه کوي. د غیرت په ځای کې هم چېرته څه وکئ، غوږونو ته یې لختې ونیسئ. کور ته ورشئ د شپې په 2 بجې او دروازې پې وټکوه چې راپاس زوی مې ناجوړه دی، ډاکټر را سره نه راځي. که څوکیدار یې ویلې چې خدای څوکیدار یې د خپو ته لختې ونیسه، دروازې پې ماتې کړې. دلته به ماله راشي دي ممبر صاحب دې لیکلي دي، خو ته لږ دا کار وکړه. ممبر ته لیکلي نو ما ته څه لګه، ځوړ شه. دا ممبر تاسو نه جوړ کړی، دا وزیران تاسو څه نه جوړ کړي، دا دغه له جوړ دي چې بس ښځې دې ځان سره ګرځوي او ښځې دې ځي په صدر کې دې په 300 روپۍ سر جوړوي او ووټ والا ما ورکړی دی او زما په ووټ وزیر شوی دی، په هغه پیسو دې دې ښځې له سر جوړوي او زه به ځم چې خلکو پسې به ګرځم چې هلته مې دا کار وکړه، هلته مې دا کار وکړه. چېرته د سړي زامن شي خدای هم خوار کړه. تباه کېږي یا صرف تباه کېږي، پاتې کېږي نه. نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای رانیولي یې، خدای ته رجوع شئ کې نه تباه کېږئ، غرقېږئ، هلاکېږئ. خیره درته شوې ده په ډېر عظیمه اجتماع کې چې خدای د چا په تقدیر کې چې هدایت نه وي تباه کې، دا هغه راسې مېړه ګبراویږي او بوږنېږي چې دا ملک تباه کېږي لګیا دی. نن چاته د سر د سوري ځای نه میلاویږي، د سر د سوري. او ستا په پاکستان کې جګړه په دې ده، یو وایي ما وزیر کا، بل وایي ما وزیر کا کې نیمټي زېږم، بل وایي ما وزیر کا کې نیمټي زېږم، بل وایي ما وزیر کا کې نیمټي زېږم. ستا په ملک په دې جګړې
بیا د هغې دپاره چې کوم تیاري د بنګلو کېږي د ملک او د قوم لکها روپۍ په هغې لګي د هغې په فرنش باندې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې ما وړاندې م تاسو ته دا عرض کړی و چې تمام آفتونه چې دي هغه د اسمان نه راځي. اگر چې مونږ غریبو خلکو خبره ځای نه نیسي، د خوارو خلکو خبره ځای نه نیسي، ځکه رحمان بابا وایي لیونی شم نن می یار لیدلی نه دی، ما د درس جهان سردار لیدلی نه دی، زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته، په جرګه کې مې نیستګار لیدلی نه دی. جرګه کې څو غریب سړی پرېږدي، جرګه خو د سرمایهدارو ملکانو مشرانو د دې زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته، په جرګه کې مې نیستګار لیدلی نه دی، چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی، ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی. غریب سړی چې د 1 کروڑ روپو خبره وکړي خلک ورته کښېنه مړه خپل حیثیت ته دې وکړو، حیثیت ته دې خان څه وایي او دا ته څه. اوس که خان د دې وښکو نه داسې په دریابونو غول را روان په دریابونو نه مونږ به ورشو خان شات دې د خدای وښکي به والا پا شات دې او د غریب د خولې نه که رښتیا شات خوله دې پاکه که مړه خوند شي خپل حیثیت ته دې وګر داسې یو که نه داسې ټول داسې ما د پاکستان قوم وپېژندو مل دنیا مې ولیده دا د خانانو تالي سټ او جارو کخ دا بېغیرتو پوندې ما وپېژنم. ما څه کار دی چې زه به د خان حجرې ته ځم، خان حجره کې زه متیاز دې ولې نه کوم چې زه ورځم. زما ایمان د امام مې مالک رحمت الله علیه ایمان دی، زما د امام بخاری رحمت الله علیه ایمان دی، زما د امام ابو حنیفه ایمان دی، د امام احمد بن حنبل ایمان. نو دا ذلیل قوم ما پیژندلی دی چې دوی خان او نواب ته نشي ټینګېدی. په خدای قسم که تا ایمان ځان کې پیدا کو او تا خدای په صداقت وپېژندو، تا خلک به ستا خپو کې پراته وي او د سپو غوندې به تا ته را روان وي. نن مونږ د سپو غوندې د هغې په دربار کې ولاړ یو. نو عزیزانو دا ټول آسماني آفتونه دي چې مونږ د عقل نه کار نه اخلو. مونږ هغه عقل چې د ځان پېژندلو دپاره مونږ له کوم خدای را کړی نو ځان را باندې پیژندل خو څه کې خو مو نه پیژندو، خو خپل ځان مو هم نه دی پیژندلی، د خپل ځان مو هم نه دی پیژندلی. نو دې وجې نه الله دې په دې قوم رحم وکړي او د رحم امید مې ځکه نه ښکاري چې رحم په هغه قوم کېږي چې کوم قوم په خپل ځان په خپله رحم کړي، کم قوم چې په خپل ځان رحم نه کړي هغه قوم باندې د اسمان د رحم نه کیږي. نو عزیزانو ځان وپېژنئ، عقل نه کار والی، خدای تا سره وخت پیدا کوي، خدای له وخت ورکوي، خدای سره رابطه او تعلق پیدا کوي. یو خبره تاسو ته وکړم، یو ښځه ده کونډه ده او 4 لوڼې دي. سهار روزي ضمیر دا اجازت نه ورکوي چې زه چاته سوال وکړم، بس وګرځي واپس لاړ شي. په 4مه ورځ لاره کې یو مردار خر ولیدو. سوچ یې وکړ چې مسله دا ده چې سړی د لوږې مړ کېږي، هغه ته مرداره خوړل جایز دي. راشه چې نن دې لوڼو ته دا د خره غوښې یو سمه او څه وخت به پې تېر شي. یو سړی دی هغه حج ته روان، چې حج ته روان دی نو هغه د ښځې نه پوښتنه وکړه چې دا څه کې خورې؟ ځه لار وهه
والله چې پښتنه کوم ځکه کار کوه کار دې څه دی پښتنه څه کار دې شته لکه هغه ورځ یو سړی زه ناستم راواوړېد السلام علیکم سړک د هغه غاړې نه راواوړېد اسې جي یو تپوس مې کولو چې دا موجوده حکومت څنګه دی مال روانېږه روانېږه ویل نه چې مال روانېږه بس لاړو دا هغه ورځو کې هغه تبلیغي اجتماع چې وه شیخ غوندې وم چې اجتماع نه نی راغلی ګناهګار نه شم بیا را واپس شوې بیا چې تپوس دا در ټایم روانېږه که نه په دې سړک دې راکاږم کار دې څه دی ځه که زه درته ووایم چې داسې دی نو تا له به پرې څه فایده ورسي او ستا دې پوښتنو سره کار څه دی زه چېرته الله الله کوه د دې پوښتنو نه په سبا مې چې کتو بیا راغی ما ته وې ستا په خبره مې سوچ وکړو واقعي ما بې ځایه پوښتنه کړې وه معافي غواړم من معافیانې مې غواړم لار لنډه وه لار لنډه وه وخت کم دی کار ډېر دی دا هر منټ او هره ګړۍ د دې به قیمت ورکړې خدای ته دی خو وګورئ د ځان د جوړېدو دپاره چې په هسپتال کې څملې نو د ډاکټر او د دوایي قیمت ادا کوې که نه قیمت ادا کوئ کمره کونی سي قیمت ادا کوې که نه چې دا ځان مې جوړ شي نو چې د بیمارۍ قیمت ادا کوې او څومره زمانه دا ستا ځان جوړ خدای ساتلی دی د دې به قیمت ادا کوې چې دا غوږونه مې دومره کاله درته جوړ پیدا کړي د دې قیمت راکا دا سترګې مې درته جوړې دومره زمانه پیدا کړي قیمت یې راکا لاسونه دې جوړ قیمت یې راکا خپې دې جوړې قیمت یې راکا د دې به قیمت ورکې وخت کم دی او کار ډېر دی او د دې قیمت څه دی د دې قیمت دا دی چې هر وخت یې وایه چې الحمدلله الحمدلله هر وخت یې وایه سبحان الله سبحان الله سبحان الله هر وخت وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله ګناهونو معافي غواړه او چې کوم نعمت یې در باندې کړی دی د هغې شکر ادا کوه نو وخت کم دی ټایم پاس کولو له راشي چېرته چې بجلیګر ملا سره کښېنمه چې ټایم لار لنډه وه ښه دې خرابه شه تېرېږه تاسو پوه شوئ په خبره نن زمونږ اوقات ټول په دې تباه دي غلي ناست اوسئ غلي عادت کوي په دې چې هغه وایي چې الله 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 یو ځل الله ویل د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر وي یو ځل الله ویل رب په دې عادت کوي غلي ناست کني جاړي به عمر له به جاړي لکه نوح علیه السلام قوم ته ویل چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ بیا به داسې جاړئ چې ټول عمر به ژړا څوک راټینګولی نه شي ټول عمر به جاړئ ټول عمر او تباه به نو هغه ښځې ته هغه سړی ورته وایي چې هسې تپوس کوئ لار لنډه وه وی بوډۍ پرېږدم دی نه چې حال دې نه ویلی ویل نه مې پرېږدی وی نه وی زه کونډه یم څلور لوڼه مې یتیمانې پاتې نن څلورمه ورځ ده چې زم نهره یم لوڼه مې هم نهري ټوله ورځ راوځم بار وګرځم هېڅ پیدا نه شي ضمیر اجازت نه راکوي چې چاته سوال وکړه نو نن مې خیال و چې دا د خره غوښې به یوسمه بېګاله به پخېږو په دې به شپه تېره هغه حاجي ورته وایي ځم زما سړی حج ته روان ویل ته څه کوې ما سره چې لاړ شې زما کور کې خو ستا د مېلمستیا څه شته ویل نه زم در سره او دا د مردارو غوښو ښکاری به زه په سر ومه بوډۍ ته به را سره هسې روان او به کوي داسې شیخانو او به کوي چې څښا غوښو ښکاری پر جامې مې پدې دي مونږ گزاریم جامې پدې دا پاکې جامې ښځې درته وینځلي او صاحبه او دس لی دلته اوبه ګرمې کړي او ځان اصولی راوصولی راشه په جومات کې ودرېږې دا ټیټ پاس خو هر څوک کېدی شي خبره ده دغې کوه چې د څښا غوښو ښکاری دې ورته سر کړي او بوډۍ سره روانې او دا خلک درته ګوري
मौलाना रूम ना शम्स तबरेज ورته ویل ما سره نشي ګرځي دی ګرځم مار څه پرېخ و ورشه شراب راوړه د بازار نه لارو د شراب بوتل لاس کې نیولې ده په بازار کې را روان خلک له مولانا روم د شراب بوتل مولانا روم پروا وکړه چې هغه بل عالم کې ګرځي دو بیا بل نظام ته تللی نو علیزانو عرض داو چې لونه ته ورسېدو لونه ورته دروازه کې ولاړ دی مور نن دې سره نه وړه ورته بچیا خوخه مې درته راوړې ډېرې مزیدار لونه خوشاله شو دا سړی حج روانو د سره 600 روپے وي دغه کې خیال وکړو چې دل بدستاور کے حج اکبر است دل بدستاور کے حج اکبر است 100,000 کعبہ یک دل بہتر است سلزرہ کعبونا تاویدونا دادا دے اگو دا خیٹا ڈکول دادا غینا زیاد سواب 600 روپے غیلہ ورکڑے دے حج لے پزے پرے کو واپس کورتا رہا اجی دا کئی ورطا دعا کئی چې واجی صاحبہ ته چې څه وخت کې مړ کېږي نو الله دې په دغه وخت کې د ایمان دولت نصیب کا دویمه جنۍ ورته وایي واجی صاحب ته چې مړ شي او په قبر کې دې کېږدي ملایکې درنه تپوس ته راشي نو داسې سوال جواب دې نصیب شه چې ځان په اخلاص کې درېمه ورته وایي چې واجی صاحبہ د قیامت په ورځ چې د قبر نه راپاسې نو اللہ دے دا پیغمبرانو پٹولی کے شمار کا اصل اور مورتوی جواجی صاحبہ دا قیامت پورس جا اللہ عدالت کے یو جناب محمد رسول اللہ شفاعت کئی نو پدا غور ازبان دے دا اللہ دیدار ہو دا جناب محمد رسول اللہ شفاعت دے نصیب شاہ دا دعا ہے لیتی واپس کور ترا گیا جان لاڑ راغل حج ہو کر دته وی په مکه کې را سره وې دا چل دی وې زنیم تل څنګه نه تل مونږ سره وې مدینه کې را سره وې روزه مبارکه ته صلوات و سلام وې دی وی والله قتل مما اجتهد تل نه اجان ورته وی تازه جی ظالم دروغ ولې وې د شپې چې د خوب ګوري په خوب کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بچیا غم مکوا تا چې په کوم ورځ دا غریب په خېټه کې د حج پیسې واچولې اللہ کو مغا وقتا پا شکل یو ملیکہ پیدا کرا آگا ملیکہ بطر قیامت پوری حجونا که یو ثواب دے خدا استا پا عمل نامہ کی لکی نو دے مرگرو دے آگا ملیکہ لی دلی دستا پا شکل زکر تاثر جگلی عزیزانو غریب پروری دیتا ہوئی چا سر خکول دیتا ہوئی نن زمانگ دا مرو خیراتو ناو گورا دا جوندو خیراتو ناو گورا ودو ناو گورا ارسه د نمود او د نام او ناموس د پاره دی خدای د پاره نشته نادار د پاره نشته محتاج د پاره نشته نامه چې چرته کیږي الدار راځي صاحب خیرات کې چې ګوره صاحب هغه ورته ختمو وزیران پکې راوځي کله خیرات ته وزیرستان دی نو سينانو شرمېدل ملک دی موږ شرمېدل قوم یو سب وایي او ایسا خادی بکان دی طائفہ دا عاشقانو رسم دا بوتانو وارا دا دے لکستا دا دے قوم مزاج دا سی گردے دلے دے چی دا دی اسلام نگا دا سمیگی نا دا سڑی زامن کی او شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد دیتا فولاد خنجری دا فولاد و خنجر پکار دے چی سرونت قلم کے او پا دے سرکون دا سرون ڈیری پر